کنسنټریټ کو په دې لفظ باندې قرب نو موږ ته به لږ اسانه شي او په قرآن او په حدیث کې به ګورو چې قرب لفظ چرته دی او د هغې نه به بیا خپل ګایډلاین اخلو او ډېره به اسانه وي لکه تاسو ته پته لږې ورځې پس په موږ یو کار کوو په دې دغه کې په ذوالحجه کې هغې ته قرباني وایي نو هغه هم د قاف نه شروع کېږي هغه قرباني چې موږ کوو په ذوالحجه کې په 10 تاریخ باندې هغه هم خدای پاک ته د نږدې کېدو یوه ذریعه ده من بهیمة الانعام لکه الله تعالی د موقع مناسب چې خبره کوي نو ذهن ته راځي الله تعالی ستانه شکر غواړي ځکه چې وما یفعل الله بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم دوه کارونه تاسو وکئ نو زه تاسو نه عذابوم زه تاسو ته اړو ثواب نه لکه استاد چې خپل شاګرد ته وایي چې ته هوم ورک کوه نو زه ته اړو تا ته ثواب نه نو کرایهدار خپل کرایهدار دغه ته وایي دکاندار ته چې ته مال په وخت کرایه راکوه نو زه اړو تا دکان نه وباسم نه نو الله هم په دقه سټایل کې وایي چې ما یفعل الله بعذابکم تاسو لزه عذاب نه در کوم خو تاسو دوه کارونه کوئ لئن شکرتم و آمنتم یو طرف ته تاسو ایمان موږ له پکار دی یو طرف ته تاسو له شکر پکار دی نو ستا سره چې کوم نعمت دی به شکر ادا کوئ نو ستا سره یو نعمت ستا زړه دی یا ستا عقل او فهم دی د هغې شکر ایمان دی تا ایمان راوړی دی ځکه چې تا په فهم سره دا خبره اکسپټ کړې ده نو دویم نمبر ستا سره لاس اخپې دي د دې شکر صلات دی دا مونځ چې ته کوې که نه نو یو ارګن تیم بار نه پاتې کېږي ټول پکې استعمالیږي سجدې پورې او بیا دا چې تا له ما پیسې درکړي په جیب کې دي نه دی شکر بیا زکات دی خدا ته چې مزې کوې په کومو پویو باندې په کومو غوښو باندې دا اوس د جوړ په دې چوک کې به څومره څاروي حلال شوي خلک به ترې غوښه وړې وړې بامپوخې غوښې ته خوا ډوره سي نه او خلک پسې راځي دا غوښې له ما تاله څاروي نه دي درکړي دې ته انعام وایي او د دې دا پی دي نو وایي چې ملک پیک چې دي د هغې چای ښه نه او د میخې یا د غوا د پیو چای ښی نو دا چې ما تعالی درکړي نه دیم شکر ادا کا کنه نو د دې شکر دی چې من بهیمة الانعام یو څاروی به راولې او په 10 تاریخ باندې به چاړه راکاږي اللهم منکا ولکا خدای پاک تاره د څاروي راکړي او یو پکې تعالی په کال کې ځاله علومه دې ته وي قرباني په دې به الله ته قرب حاصل شي قرب الهي چې الله ته نږدې شي او الله ته نږدې کا ځکه ضروري دی چې یو خو ته مجبوره ته کمزور او الله زورور دی او هغه الله خپل انټروډکشن ستا سره کړی چې نبئ عبادي زما د بندیانو ته ووایه چې انی انا الغفور الرحیم زه ګورې غفور الرحیم یم او ستا سره ګورې زه ډېره ګزاره کوم لکه اوس فرض که کلاس ته هلک راشي او هغه ناست یو خوا بل خوا ګوري او وایي چې زما یېر دي نو ته خو یا وښې پوښه په دې لختو وخل زمونږ یو استاد صاحب زمونږ وکیل صاحب الله دې وبخښي اوس وفات شو هغه شپېته لختې یو پیره وښلی او شپېته لختې چې ته وښې نو خو خدای پاک چې دی ستا سره دومره ګزاره کوي چې په مانځه ته ولاړې د ټولو نه بهترین عمل چې دی په اعمالو کې هغه مونځ دی او په مونځ کې ته فولي ډیوټډ پکار یې خو بیا هم ستا نه هېر شي نو خدای پاک له پکار یې چې یو شړق ته نه وکاږي چې خو دغه لږ ساتو په دې کې هم ته بل خوا ګورې نو ته وایي چې نه زه خیر دی ولې ته خطا شوې و یاره زه کنفیوز شوم چې 3 رکعته مې کړو او که 4 مې کړو نو خدای پاک وایي چې زه به خیر دی ته پې سوچ وکړه جو کو 4 دې کړي جو سلام وګرځوه او سوچ پې وکړه کو 3 دې کړي یو سره بل کا ازه خیر دی د کمپنسیشن دپاره سجده څه خو وکړه دا ستا سره دومره ګزاره کوي حالانکه ګزاره ته خو د خپل شاګرد سره نه کوي او هغه ستا سره کوي نو ولې انی انا الغفور الرحیم بیا هغه خدای پاک ته وایي چې شپه ته تیاره ده ته پکې قبله نه نو ته پکې یو طرف ته دې ته وایي سوچ وکړه نو ځوان غالب ستا راشي نو تا په ودرېدې نو په دې کې نور راوختو چې نور راوختو نو تا نور خاته ته مخ کړی نو تا 4 رکعاته مونځ نو 2 دې کړي نو زه خیر ده 2 دې وشو او په دې 2 کې بیا دې قبلې ته مخ راوګرځوه مطلب دا سره څومره ګزاره کوي او بیا وایي چې واړه غټ نه ان لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا عصاها هغه خدای سره دومره ګزاره کوي چې کچ کچ عمل لکه زه دلته رالم ته ماته مسکې شوې نو دا یو صدقه وه حالانکه مسکې کېده څه خبره ده خو لکه دا صدقه شوه او که نه یو سړی راغی او هغه تا نه تپوس وکړو چې پلانی کلاس کم ځای دی ته وایي چې ماته څه پته ده ځان لی ګوره که نه نو هغه هم لیکي نو لا یغادر صغیرة صغیرتن ته مخکې کړی دی ولا کبیرة نو ته په لار روانه یو غنه پرته ونه دی ډډې ته کړه نو هغه ټاله درکړه نو هغه یې مو لیکله او ته تلې ته جومات ته رالې او خلکو سپلې ایستلې وې او ستا یو نوکر یا ستا په کوټه کې او ستا خدمت یې کوه خو د هغه سپلې ګډې وډې وې یو هغه ځای پرته وه بله دلته تا ته ځان په دې بد نه ښکارې تا راواغستې او دواړه دې سمې کړې نو هغه وایي چې ما دام نوٹ کړل چې دا ته کې ځکه لا یغادر صغیرة صغیره مخکې ویلې کبیرة وروستی ویلې نو ستا سره دومره ښه سلوک دی نو هغه ته د نزدېکت دپاره مختلفې لارې استعمال که که نه
نو قرب ګورو چې قرب په کوم په څه باندې میلاویږي ځکه زما ستا کامیابي په دې کې چې الله ته قریب شو الله زورور دی موږ کمزور یو هغه وایي زه غفور رحیم یم زه به یو پیراغه ته ځم هغه ته فیس کېږم څنګه چې ستاسو د سټوډنټ سره د دې غم دی چې زه به وایوه ورکوم زه به فیس کېږم وایي چې 1 to 1 میټینګ به د قیامت په ورځ باندې خدای پاک به د هر سړي سره وایي ولقد جئتمونا فرادا تاسو به یوازې راځئ نو الله به پیژني چې پلاني ته نو چې ته څنګه نو تر کټکلې نه راغلی کو تر تور سګ نه راغلی او تر سیدونه راغلی کته د غزر منګور راغلی دا غته پته ده دغه بیا ته کما خلقناکم ځکه هغه ما ته پیدا کړی وي ما ته پته چې ته کوم ځای ډیلیور شوی وي اوس ما ته پته چې تر کوم ځای نه راغلی نو څنګه یې ښه څه حال دی تاسو چل کړی نو هغه برنده ته پوسوږي په حقوق الله کې چې مونږ دې کړی و که نه او په حقوق العباد کې کو تا واده کړی نو د ښځې ته اوس به یې کوي چې ښځه دې څومره کړولې وه سوره مدبار په عمل کې وی راتلې بنا او هغه تللی دی 10 کاله وشو د استرالیا نه جو پیره راوځي بیا ورته ننوتی نه شي نو هغې یو پکې 11 کاله تېر کړل نو هغې بل ملګري ما ته وی چې ټلیفون به د کور نه راغی نو هغه به نه اټینډ کوو نو مې ډول نه اټینډ کوي چې دا خدای والي به ما ته وایي چې ته به کله راځې او هغه نکاح کړې ښځه ورته دلته ناسته وه نو الله به دې تپوس کوي چې دا غریبه چې تا دلته کېنولې وه او ته 11 کاله هلته ناست وې دا حقوق العباد دي نو وایي چې حقوق الله کې اول مونځ شو نو په حقوق العباد کې بیا به زه ولقد جئتمونا فرادا نو پرور ورته ځان نږدې کوه نو چې نږدې شي ورته قرب الهي راته میلاو شي نو بیا به تا ته دا سوال جواب لږ اساني نو موږ نن د هغې طریقې ګورو طریقې په قرآن او په حدیث کې ګورو نو بعض ځایونو کې الفاظ داسې دي چې هغه بالکل پښتو انګریزي کې نیکډ وایي که نه په اردو کې عریان وي پښتو کې بهرحال موږ وایو چې لکه بالکل واضح تا ته خو ولې نو قرب لفظ یې چېرته دی نو یو حدیث دی او ډېر مزیدار دی چې هغه وایي السخي قریب من الله سخي سړی الله ته نږدې دا سخاوت یې دومره خوښ دی که نه چې حضرت عمر صاحب په سفر ته نو زما په سفر کې فاسق یعنې ګناهګار سخي خوښ دی د شوم عبادت ګزار نه یو سړي ټوله تسبیح نیولې دی او مونځونه هم کوي هر څه کوي خو شوم دی خو سم شوم دی نو دی اینی ټایم به تاله په دې سفر کې دوکه درکوي که نه نه ډوډۍ خو وموندي چې هغه به هغه خوړلي او تاله ته یو خس د خپل نه درکوي بلکې ستا هغې ته به غلي هغه امام غزالي وایي هغه استاد او شاګرد په سفر روانو نو ډوډۍ 3 راغستې وې استاد هوښیار و هغې وایي چېرې دا زما د ملګری چې دی شاګرد دی هلک دی دی ډوډۍ ډېره خوري نو زه ده به پکار شي نو په لارې هغه اغستې وې ده ښه ښکلې تړلې وې چې په لارې تلل نو هغه ډوډۍ یوه نه وه بیا چې کله هغې روټۍ ته کېناستل استاد صاحب نو هغه وې 2 وې نو هغه ورته ویل لکه دا خو ما 3 وې نو هغې وې خبر نه یم استاد صاحب یو بدن هلته پاتې شوي هغه وې نه ما په خپله تړلې وې دا 3 وې دا اوس ده په لارې خوړلې ده یو ګوته ورته ننباسي او یو نوړی تېرې نه خو اوږد سفر جو خامخا به خلاصه شوي نو قسم یې کوه چې ګو ماتې خوړلي او دا به نو هغه وې زه ښه ده جیبن جو یو ته وخوری او ما خو 2 تال اغوستې بیا چې دی په بره تللی دي نو هلته څه خزانه میلاو شوې چېرته سره پراته وو نو چېرته 2 کسو جګړه یې کړې وه هغه یو بل مړ کړی و په هغې سرو باندې 3 کسو او هغه 3 پیسې د سرو پراته وو نو دی چې هغې ته کتلي دي نو استاد یې هوښیار و انټلیجنټ و که نه انټلیجنټ استاد بیا ډېر غی نو شاګرد ته اوس خبره کوي هلکه وایي دا 3 دغه دي تختې دي نو دا یو پیس په زما شي نو یو ستا شو او یو هغه چا چې هغه ډوډۍ خوړلې وه هغه لکېدو اوس دا شاګرد خو دې پیسو ته نه شي ټینګولی نو هغه په خدای یقین وکړه دروغ د ایمان تاوان دی هغه ما خوړلې وه نو دا سړی اوس رښتیا وایي خو هم د دوکې دپاره یې وایي او پرون یې دروغ ویل خو هم یې د دوکې دپاره وی نو استاد صاحب ته یې هغه ما خوړلې وه نو لکه دا خو زما کېږي نو ګوره پرون دې څه وی او یې اوس څه وایي ځکه چې ما تا چې دی ړه ورته نه شو ټینګولی ځکه دا سړی شوم نو السخي لومبنی صفت چې کوم په قرآن او په حدیث کې کلک دی هغه دا چې سخاوت دې پتا کي السخي قریب من الله سخي خدای ته نږدې سخي جنت ته نږدې سخي خلقو ته نږدې او بخیل د هغې خلاف دی نو ما تا ته یو ګایډلاین خو دا میلاویږي خو دویم دا چې د کوم شي نه خدای پاک ډېر نفرت کوي اینه به ځان ساتې لکه نعوذ بالله یو سړی دی بوی انتیزي نو ته هغه سره نه کښېنې په سب کې سره هم نه ودرېږې هلکه وایي ما هغه یو کس مور ډېره پخوانۍ خبره ده موږ ویره ته ولې دی خو ودرېدې هغه ویل دته نه شم ولې خو د پلاني د خولې نه بوی ځي ډوزې ته ځي نو چې رچا د خولې نه بوی ځي نو ته ورسره په سب کې به مانځه کې هم نه ودرېږې نو دوستي به ورسره څوکې نو د ټول نه غټ بوی چې په خدای ډېر زیات بد لګي هغې ته ګناه وایي سن گناہ چې دی دا یو داسې حرکت دی چې جس سے آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی آپ کی قبر کی زندگی بھی برباد ہوگی آپ کی میزان کا زندگی بھی برباد ہوگی پل صراط کا تیرنا بھی آپ کا برباد ہوگا دا داسې یو عمل دی دا داسې یو دغه دی تعفن والا دی چې دې نه به ته ځان ساتې دې ته ګناه وایي ولې خدای پاک چې څومره قومونه تباه کړي دي د هغې ذکر یې کړی او شپږ پکې ډېر مشهور دي قوم سبا هغې زراعت کو قوم شعیب هغې تجارت کو
او قوم فرعون هغه په بادشاہي په سیاست په ځان لیونه کړو چې نوکری به څنګه سیلو. قوم عاد هغه باډي بلډرز د باډي لپاره لګیو. قوم ثمود هغه ساينس او ټیکنالوژي چې کوم بلډونو راکړي وسوم زه اردن کې تلم ما چې وته قتل حیران بشي چې په دغه زمانه کې دا بلډینګونه دي څنګه راکړي ځکه دی په ټیکنالوژي کې ډیر ډیولپ دا خلق چې کله خدای پاک خلا کړل نو الله په اخر کې وی فکلن اهلکنا بذنبه دا موږ هلاک کړو د دې د ګناونو د وجنه. ان روټ کاز چې وته هغه ګناه ده نو تباہی به د ګناه د وجنه راځي. نو ټرای ټو ایوایډ نو ته به کوشش کوي چې د ګناه نه ځان بچ کړي. دیو جنا ته کو فرض کا خدای ته نږدې کېږي نو لاول با نیگیټیو تصور مخ کې دی پازیټیو مرستو دی ځکه په کلمه کې لا مخ کې دی الا الله ورستو دی نو لا به لا کټ کې لکه اوس فرض کته دلته راځي نو مخ کې بس ته دا چې بارغه مایلس ته هغه به پرې دی نو بیا دا چې د بارغه خوینه به پرې دی. فرض کا خبره کوله زموږ یو ملګری دا نومان علي خان ډیر قابل سړی دی نو دی چې امریکای ته لاند دغه اسلام آباد په سکول کې سبق ویناته می پاس کړو نو دی چې تلو دغه ته امریکای ته نه هم لتلو نو هغه استاد لاول تاسو کو هغه چې په کلاس کې چې کمالکانه کوم جنکې ناسي په امریکا کې په نهم کې چې مونږ نو وای چې چا دغه چنګم چو دغه کاو چنګم چو په خوړو او چا جامع غوستي وي او چا ډو غوستي نه وي هغه دې وای چا ډو غوستي نه وي او چا خندل او چا په لازکه د امریکای خو یو خپل سوسایټي و او هغه استاد تاسو کو چې واټ از اسموسس نو اسموسس ما په اتم کې زده کړو نو هغه چټول غلیو نو زه پاسه د ما چا یو نو اټ ازما خو دغه پښتنو والا آیا پاکستاني انګلیشو نو یې راځي ما غ ډیفینیشن د اسموسس وی هغه وړو اجینکو په ما پورې وخاندل کنه ځکه چې هغه ته خدای انګلیش د الفاظ د ماته چې کوم الفاظ وایي دا خو هغه ته ډیر اکوړ ښکاری هغه چې وخاندل نو خبره چې وتا پورې به خلق بیا خاندي نو د دې وجه ناستا کوشش بدای چې ځان د هغه شي نه بچ کې چې هغه باندې خدای پاک ډیر خپه کیږي او هغه ته ګناه وي د ګناه د وجه نه با ستا قبرم تبای نو د ګناه نه ځان بچ کولو د پاره فکلن اهلکنا بذنبه هر یو موږ د ګناه د وجه نه تبا کړو د ګناونو شکلونه مختلفو د عذابونو شکل مختلفو خو روټ کاز ګناه چې وته دي سواز دوان هغه یو نو ماته با لاول نن اراده کو چې د ګناه نه بزان ساتو وی ګناه سره وګوره په دفترو کې عام ګناه چې دی رشوت ته اپ مجلسو کې عام ګناه چې دی غیبت ته تاسو ګوره دې مجلس پنه دا څومره چې په دې چوک په دې وټولو کې ناشتي کیسټ وته کېدا او بیا راشه وته ورن پای کې بخامخه غیبتي ته چې په کامن روم کې ناس انت خپل کیسټ ځان ته کېدا پای کې بخامخه غیبتي او غیبت دومره تعفن والا ګناه ده چې دا غي کوم سزا ده نو سړی باندې لکه غونه زیګ زیګ چې دا سزا ده لکه مثال په تور کو فرض تاسو په وختو کې ایکسپلین کوم مړې شوی ده نارینه په اجره کې ناشتي زنانه په کور کې ناشتي دي او یو وی دوا بو قبول وی دوا بو او یو ورور دی د دې مړی هغه راغی چاړای په لاس کې دا او هغه وی چې هغه مړی کم ځای پروت دی او وی چې هغه ځای پروت دی او هغه لاړ شي پتون ولا غوخه کټ کی او بیا د کچا خوري د دین طالب له د کرکه ماحول شته او قد کرکه ماحول په قران کې خدای وی ولا یغتب بعضکم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه تاسو ته اوس کرکه درځي نو دا عمل چې الله تعالی دا غي ایکسپلینیشن کړی وای کې خو ډاوټ نشته کنه چې دا د سیدی لکه د مړ رور نه چې د پتون نه غوخه کټ کې په لاس نیو کې ته خوري دا مونږ ټول کو و یا خو دې بدی شي هغه خو دې بدی نشي نو دی وجنه کو ته قرب الهي غواړي انسان به د ګنا نه ساتي او نن سبا دو ګناهونه دي او په دفترو کې تاسو د پرایویټ سیستم والا غو ته بچتي خو سرکاري سیستم والا دومره زیات پلیت او دومره ګنده نظام دی چې بل ورځ په دې روزه کې یو کس وی لکه زماره کار ویل نه کېږي افسرو ناغي بل وته وی روزه ماته راکا نو رشوت تا غو روزه ماته هغه ماته وی چې 5000 روپے مول ورکړي جو خوا شهر له وکړو نو چې سړی رشوت روجمات ته رشوت ته روجمات وي دا غي سړی نه وته ستامه کې هغه وی چې بیا موږ کسانو موږ له پیسې راځم کړي 5-5000 روپۍ نو یو کس هغه وی پلاغنو هغه سړی راته مخ 5-5000 ته موږ به مې 100 کسانو 40 کسانو مې خو 2 لک روپۍ شوي ودا چې رات کې الته ورسولې نو دا غره پاسه چې کوم افسرو سیکټری دی ولا پورې وې ما ته چې یو دی خدا چل کوي وې ما ته چې زمانه مالی نو کوستانه واغسل څه چلو دومره نو رشوت دومره عام دی او رشوت دومره خطرناک دی دا پردی پیسې دي چې کله پردی پیسې تا سره نو چې تا عرفات ته لاړ شي
حج له اوس خلق روان دي خدای دې کې چې ټول پاکو پیسو والی او عرفات ته لاړ شي سو یا رب یا رب یا رب نو خدای پاک چې ان یستجاب له استاد دعا به څنګه قبول شي وملبسه حرام دا لنګ چې دی اچولې دی دام د حرامو پیسو دی ومطعمه حرام دا کمی کجوري چې د غستوي زمزم د بو د غس دام په حرامو دی نو تا आवाज به څنګه قبول کوم او دا خو سکه خو جنازه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوله هغه یو سړی په جنازه کې اده په سپا رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه ته مخ کې شو او بیا راو ګرځید و ته یې په دې پیسې شته پر دې ان پر دې حق چرته واخلې دي قرض پېشته هغه او 2 روپۍ دي وې د سپریخي دي چې هغه نه مونږه دغه ادا کو ناغه ته نه سپاتې نه دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ چې دا تر ځان په باره کې راولې چې زما په باره کې نو مبارک کو فلی غفور مولوی سه مونږه مخ کې کو او هغه و چې زره د جنازه نه کو نو ستا بس طبيعتي ته څو کته یو سړی راوسته چې دا مفتی صاحب دی مفتی صاحب سم مخې ته چوي نه کوم نو ته به څومره بدکاره شي او چې پیغمبر وې جنازه کوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راوګرځید وی صلوا علی صاحبکم تاسو رد جنازه وکړئ زین کوم پیسې پردې 2 روپۍ وی په دوا نو چې تعالی هغه 2 لک روپۍ غستی چې داغه بس حالي نو دیو جن زما ستاده لپاره د سن د ځان بچ کول وړاندې فارموله دا شو چې کوم الله ته نږدې کې د غواړو نو دا وړاندې نیگیټیو سایډ به مخ کې کو ځکه الله مخ کې نو موږ به د ګناه نه ځان ساتو او زم عام ګناه چې زموږ په هیڅ خیر نشته هغه غیبت او غیبت دومره دوتاری تلوار ده چې دا واحد عمل دی چې په دې بستانه کوي هغه لور کوي نو هغه زبرګانو به دا چل کاو چې خبر وای چې پلاني د ما بد ویلي نغه بولالواله غلا به نور مې سره سخن شو کوله خدا تا خپل نیکي مال را کړی نو زه خو نور کم از کم تعالی الوا در لګلې شم کنه نو دی وجنه زما ستاړو باندې دغه د چې د ګنا نه بزان ساتو او په ګناونو کې په سرکاري سطح باندې رشوت درهم دي او په عوامي سطح باندې غیبت درهم دي دا بنکو بعضی کارونه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعاګانو په صورت کې موږ ته خولي او هغه بل گیزده کو دغه نه بزان ساتو او هغه دادي سلور دي 4 پوینټ ایجنډا دا پازیټیو اند نیگیټیو د 4 پوینټ کډم باندې دا سوي نمبر 1 وي اللهم طهر قلبي من النفاق پتا کې د منافقت نه او منافقت الحمدلله زموږ اکثر ملګرو کې نشته خو چې کم زینو سړی ډیر خپشي نو یو سړی پسې مونږ هغه ملګرو وټونه لاړو کوله سړیو ناغه ته چیرې ته خو د پلاني سره پاسه کې نه خو موږ پتا پسې وړ لراغلو هغه یې یقین را باندې مکوي وټ بز تاسو لدر کوم او دې مې د کمر سر ته رسول یو دغړ ولا ور کوم چې خکته ور غړي بیا به که خیر ګورو زکه دا مې وته چل دې ته نفاق وي چې ته ګرځې د یو سره او وای چې نه دې ز الته کې مې رسول چې کله به ور غړم نو منافقت چې دی چې هغه ستا دورنګي دا ډیر خطرناک مرض دی نو ما ستا لپاره بدای جنډي چې منافقت په نکو دویم اللهم طهر قلبي من النفاق دا قلبي مرض دی کو تاسو ذهن کې ارګان زراولای بیا آسان شي په دې کې څه مرض دی نفاق ود به ورپسې بیا ورته وي اللهم طهر قلبي من النفاق نو عملي من الرياء کم اعمال چې ستاسو د الله سو د خپونه د وزي هغه ته ریا پاغه کې رکاوټ غورځيږي او تابه خرابوي ریاست وي چې هر شی ته په فیسبوک لور کې نو بوخا به تاسو نه کی کر دا بل سر تاسو وای او واستوي نه کی کر او فیسبوک میډال نو خو چې تا ډوډۍ کړي نو هغه ته فیسبوک لور کې کته درس کې نه هغه ته فیسبوک لور کې بیا وای چې رسومره غنوا او په دا وادي نو هغه کې پوټي بیا خلکو ته الکه وي غټ غټ پوټي پکې نغه خو ته وای چې چا صدقه ورکړه او هغه خلکو ته ځان خو نو خلاصاتو کسته په خو مونږ ځان خو او اوس امریکای والا دا غزنه میسج راولېږي او څنګه چې باره خبرې کته لایکس ګوري چې لایکس سور دي اپ هغه سایت کې ګوري چې څومره کسانو ویور سور دي نو خو ریا شو کنه نو دویم نمبر ګناه چې د دعا په صورت کې رسول الله په ماته پوه کړیو چې کو الله قرب غاړي د دې دوه نمبر 1 قلبي من النفاق نور پسې دادي و نظر دغه چې دي اعمال چې دي من الرياء نو دریم نمبر سه د سترګې دي کنه نو نظر من الخيانه چې زما د سترګو کې خیانت نه نو چې ته ګورې هغه وایي چې نه دا ماته کوي کنه ماته لور ویلې دا یا ماته خور ویلې دا یا زمون کړه دې دن نظر راځي او نور دې د خیانت په نظرونو باندې ګوري او د سترګو خیانت چې راشي نو بیا دړه یاره ختم شي نو کوم خلک چې د شپې ټي وي ګوري یا فیسبوک ګوري اکه سار چربانګ دغه لپاسي د تهجد لنوم پکې خون نه ذکر هغه د سترګو هغه دغه چې دی کنه سترګې چې دي دا زهر دي د سترګو د بدکارۍ سوچونه چې دا زهر دي دا زهر آلود غشي دي دا سړی خرابوي نو دغه بل دریم نمبر خبره ده چې او بل ولسانی من الکذب او چې په جبه دروغ نه وای کله کله سړی اسی دروغ وای هغه ته صورت نه دا وس دا نن سوم تاریخ ته
دو پرونه بل ورځ په د دین 13 میاشت کې یکم تاریخ ته به 1 اپریل وي دا 1 مئی ده په 1 اپریل باندې به دروغ ویل د دغه د لپاره یو جایز خبره ښکاري ده ولې لکه وی دا اپریل فول دی نو دلته په دې ځای کې زموږ ملګري لګېدلي زه ته حیران شوم یو کس ولا ډوډۍ کړې وه هغې کس په باره کې یو دغه پرنټ راایستلی دی او هغه ټرانسفر کړی دی مثلا د جوړ نه هغه چېرته کې شنګلې ته رسولی دی او په هغې دستخط کړی دی او یا شمشاد نانا دی خدای وبخښي تاسو ته یاد دی شمشاد نانا د هغه نه یې پې دستخط لګولی دی او بیا یې کامپي راوړې ده او بیا یې چې ګوره دا خط راغی ستا ټرانسفر شوی هغه په دې خوله کې بالکل توقاڼې نشته هغه دا مخ تک تور دی د خفګان نه او هغه چې فرض که په جمعه اسلامي کې دی نو په نیشنل راړئ او که په نیشنل دی نه په جمعه اسلامي راړئ اوس مسلسل کنسل کوي وایي دا د پلاني ورانه دی دا د پلاني ورانه دی ادي ما ته وایي غلی شمړه دا سره موږ اپریل فولینګ کوو نو ما ته تاسو د خدای نه یېرېږئ اخر خدای پاک به تاسو له دې څه جواز درکړی دی یاره دا خو ټیک ده نو دی ولساني من الکذب ما یاره اوس ورته وایي چې لږ په خپل دغه باندې پوه شي نو زما ستا دپاره دا 4 څیزونه به ایوایډ کوو دا را سره تاسو وایئ قلب کې نفاق نه دی پکار په لاس خپو په عمل کې ریا نه ده پکار په سترګو کې په کتو کې خیانت نه دی پکار او په ژبه کې دروغ نه دی پکار دا 4 ارګنز که تا کنټرول کړل نو ویل اینډ ګوډ نو بیا به ته څه چل کې قرب الهي به تا ته میلاو شي او د قرب الهي دپاره پازیټیو 4 کارونه چې ویلي او هغه ډېر اسان دي او رسول الله وسلم په دعا په شکل کې ویلي اللهم اجعلني لك ذکارا چې زه ستا ذکر ډېر کوم ستا ذکر ډېر کوم لکه په دې کې کسانو څه کسان ناسو په دې ستاسو په دې کویټه کې پی کې نو زه پسې ورغلم ما یې یاره که په د قیامت په ورځ باندې چې کوم خلق جنت ته لاړ شي او په جنت کې به ارمان کوي دوزخ خو خدای خیر وکړي په جنت کې چې به ارمان کوي هغه به د هغې میټینګ وي چې په هغې میټینګ کې ته ناست وې تا پکې د خدای نوم نه یې اخیستی یعنې هغه مجلس چې هغه د خدای د ذکر نه خالي نو کوم ځای کې چې ته کښېنې چې هلته څه نه څه د خدای پاک ذکري نو چې کا ته په کامن روم کې ناسې کو په هاسټل کې ناسې او کو په پټي کې او کو په حجره کې خو دلته یې نو چې پکاره چې ته ذکار دا پازیټیو سټیپ ته راغې نو اللهم اجعلني لك ذکارا چې ته ذکر ډېر کې ذکر دې ته نه وایي چې ته صرف تسبیح مې په هر موقع ته خدای پاک یادي نو چې څو خبره وکړي نو ته وایي چې الله به درنه خفه شي او چې څو خبره وکړي یاره په دې به الله ډېر خوشحاله شوی دا ډېر ښه کار وکړو بعضې کارونه داسې چې هغه ډېر د خوشحالۍ یي سړی ورته حیران شي لکه یو سړی دی او هغه راغی او دغه ځای کې یو یتیم پروت دی یو بیکاره شی پروت دی ده راواغستو ډوډۍ وله ورکړه موږ یو پیره جومات ته لاړو د جومات په خوا کې یو لیونی پروت و او هغه لیونی چې دی متیاز یې مالته کړې وې خو هغه له موږ هر څه کول خو موږ دا تپوس نه کوو چې دا لیونی به ډوډۍ کوم ځای خوري نو ما هغه لږ ته ویم اوهو ده به سهار چیس کلی که نه ماښام یې ځای خو موږ لسخا کړی خو خېټه خو به ده پورې وکړه نه تاسو یقین وکړئ چې هغې نوکر ما ته وی ما کور ته بوت او چای مې وله راوستو لیونی کور ته بول او هغه له چای راایستل دا داسې نیکي ده چې دا هر څوک نشي کولی نه دې ته د چا فکري نو چې تا ته خدای یاد نو بیا به دې ته فکري نو 4 سټیپه به بیا دې په دې کې جعلني لك ذکارا لك شکارا چې زه ستا شکر ډېر ادا کړم او ما تاسو د شکر مثال درکو چې د زړه شکر چې دی هغه ایمان دی د ژبې شکر چې دی هغه کلمه ده د اعضاو شکر چې دی هغه مونځ دی او د څاروو شکر چې دی هغه به د 10 تاریخ باندې څه چل کوو څاروی عبادت قرباني وکړو نو دا چې د الله که شکارن چې هر وخت شکر ادا کوي او شکر به ته ادا کوي چې هر وخت ستا سره دا غمي چې هر شیزونو ته دې فکري چې هغه ستا سره یي او هغې ته ډېر فکر نه چې هغه نه لکه مثلا ستا سپلی نشته نو ستا سره څه دي خپې خو شته که نه او ډېر شی خلق دی چې خپې یې نشته نو ته بیا شکر وباسې نو لکه شکارن دا 2 شو او 3 نمبر چې دی لکه رحابن چې ستا نه زه ډېر زیات یارېږم او 4م چې دی لکه مطوعا چې هر وخت نفلي کارونه کوم فرض خو به کېږي خو چې نفلي کارونه ورسره کوې نو بیا به یې لکه دې دې دغه ته سکول ته راځې ستا فرض څه دي چې ستا کوم سبجیکټ دی چې هغه ته پړاو کې خو تا ته پرنسپل صاحب وویل چې یاره د میتھس خو ته ډېر ښه پړاوې خو زموږ سره د انګلیش لیکچرر نن نشته او د انګلیش پیریډ خالي دی نو ته ورته وایې چې یاره به زه به ادا کړم او پیسې نه غواړم دا به زه وکړم نو یاره خدای دې خوشحاله کړه دې ته وایي چې تا هغه کار وکړو چې پتا نه و نو چې کله پتا نه دې ته احسان وي او ان رحمت الله قریب من دا بیا به قریب لفظ بیا راغی نو بیا به د احسان دې ته وایي چې یو شي ته بدل نه غواړې نو یاره خدای دې پلانې خوشحاله کړي هغه خدای د ایم فل کړی دی په میتھس کې خو هغه موږ له ښه د انګلیش هم پړاوي
دا احسان والا معامله دا چې کمزئی هغه جنت ښکاریږي. نو څلور کارونه دي: ذکار چې ذکر بډیر کې، شکار چې شکر بډیر وباسه، رحاب چې د الله نه بډیر جات یریږي هر وخت، او اخیری خبره دا چې فرضي کارونه نه، هغه کارونه به هم کې چې هغه نفلی یا دغه ته تاسو دغه نه ته پتا باندې فرض نه خو ته کې او دغه خپل سره غواړي نه. د ټولو نه خبره چې کوم د قرب د پاره دا د ټایمینګ په لحاظ سره بهترین وخت چې دی الله ته هغه د سجدې دی، بهترین فعل چې دی چې ته په سجده پروت وي چې دغه مونځ چې دی الصلاتو د بل سره کو تاسو وای نو معراج المؤمنین دی، خو د مونځ بیا معراج چې دی هغه سجده ده. چې ته په سجده پرې ته په سجده کې سړی خدای پاک ته ډیر زیات نږدې، او دا به څنګه نږدې کېږي؟ ودا به الو ته نږدې کېږي چې تاسو 10 ټیک کړئ او 10 په الو ستا ټیک چکور دی کړئ، چکور او 10 وکي جمعات ته راځي دی یو شان خواني، چې په جمعات کې زر او 10 کې نه بل شان خواني، ځکه د کور نه چې تر روان شي او سړی او 10 کړي او جمعات ته راځي د باندې خدای دې سي مین دی لکه کم سړی چې د مینا نه عرفات ته رواني حج له دا الله ته دغه دوه کس ډیر خواږه دي. نو چې ته بیا 10 ځای وای دا په جمعات کې وګو یا موږ سوې په جمعات کې او 10 سي اساني موږ دي سوایو، حالانکه دا ټول لار ته بیا 10 واله. نو دا چې بیا 10 چې په 10 کې ویندا بخې نو ستا مونږ بخې. دویم دا چې اذان اوریدل چې باغې ته جواب ورکړي، هغه اذان چې دی هغه په حقیقت کې د دین نه جوړ دی. په اذان کې څه دي؟ تکبیر دی، الله اکبر، نو بل پسې څه دی؟ اشهد ان لا اله الا الله، ته توحید وای، نو بل پسې څه دی؟ درته تاسو وای محمد رسول الله ته رسالت وای، نو ورپسې بیا حیا الصلاه دې ته عبادت وای، حیا علی الفلاح دې ته حقوق العباد وای، فلاحي کارونه وکړي. دا سلور دي دا د اسلام کوی نه جوړه جو موږ ته جوړیږي، او کو دغه د موږ د اذان ته جوړیږي، او کو اذان خوره جوړوغ دین ته جوړیږي. نو اذان اوریدل هغه ته ټول کارونه پرې خودل، دغه جواب ورکول، او بیا دغه نه فورن بیا تاسو وای اللهم رب هذه دعوت التامه، دعوت التامه در زبردست دعوت تیرا لرا کو والصلاه القائمه دینه پس موږ ده. نو چې کله ستا مونځ خی په هغې کې بیا بهترین وایي سجده کې که ته دا سوچ وکړې چې زه د خدای ته په خپو پرېوتی یم، نو بیا به قرب تا ته ډېر حاصل شي. لکه چې یو سړي ته په خپو کې پرېوځه، سجده په حقیقت کې په خپو پرېوتل دي. نو چې کله ستا په ذهن کې دی که آئیډیا دی رہی، نو قرب من اللہ، نو قرب الہی کا طریقہ یو دا دا چې اپنے سجدوں کو کارآمد بناؤ. او چې کله ته په سجده کې هم سوچ کوې چې پلاني له به څنګه الله ته ورکوم، نو جب سجد عداوتوں پر مشتمل ہو جاتی ہے نو بیا څه سجده دی وجنه دغه سجده به تا ته خیری کوي. کله چې سړی د مانځه نه واپس رواني نو سجده ورته وایي چې خدای دې داسې برباد کا لکه زه چې دې برباد کړم. د دې نه باندې د قرب الهي او بله طریقه دا شوه. دا د ما تاسو د اعمالو په لحاظ سره، د اوقاتو په لحاظ سره د قرب الهي بهترین وخت چې دی هغه تهجد دی. تهجد په وخت کې چې کوم خلک کولی شي 40 سال 50 سال نه چې عمر زیات شي، هغې دپاره که خپل سیسټم صحیح کړي چې ماسخوتن لږ وختي وده کېږي، د انګریزان ټول وختي وده کېږي. موږ چې په کم وخت تهجد کوو په هغې وخت باندې انګریزان چې دي هغې اکسرسایز کوي. نو هغې ته خدای دا نه دی نصیب کړي، ما تا ته خو نصیب کړي. او کم خلک چې سهار وختي پاسي هغې حشاش بشاش ومي، په دغې وخت کې اکسیجن هم ډېري، او هر سین چې ته روان شه تهجد کې، نو الله تا ته دوره نږدې چې الله د پسې راشي. یو خدای چې ته په الله پسې ځې، نو یا الله اسمان د ځمکې ته راکوشي. د دې نه څه مطلب دی چې ستاسو په کوټه باندې الله نو هغه تا ته څه وایي؟ هل من مستغفر فاغفر له، څوک شته چې زما نه معافي غواړي زه ورته معافي وکړم. د دې نه بله غټه خبره دی. نو بیا الله ته د نږدې کو د قرب الهي یو بله طریقه دا ده چې ما ته د فرض منځونو نه علاوه د تهجد اهتمام وکړو، په هغې باندې به قرب الهي میلاویږي. یو بله خبره چې په دا ده چې ته قرب الهي د حاصلولو دپاره نیګیټیو سایډ دی چې هر وخت ځان ته مرګ دی، ذکر حازم اللذات الموت. او مرګ به تا ته په دې طریقه را یادېږي چې ته په لارې روانې او د مقبرې ته ګورې ته وایي چې دا خو پرون وو او نن نشته. ماسخوتن چې ته سملې هر ماسخوتن د وده کېدو نه مخکې هغه کسان ځان ته را یاد کړي چې اوه اوس نشته. لکه زه ځان ته پنجاب ډاکټر صاحب را یاد کړم، زه ځان ته خپل نور همزولي را یاد کړم، هغه یو نشته. زما ملګري چې کوم په دیر کې وار یو چې تپوس یې کوم یا خو مړ دی. د دې مده چې ته ځان ته را یاد کړې، نو خو دا چې څوک مړه دي نو خو سبا ستا نمبر دی که نه، دا خو صرف هغه دغه بدل شو. نو چې تا ته یادي نو ذکر حازم اللذات الموت، او بل کثرت تلاوت القرآن، چې ته د قرآن سره ستا رابطه، ځکه قرآن په حقیقت کې د الله پیغام دی. نو کو فرض که تو روزانه ډیلی بیسس باندې ستا خپل قرآن مصحفي په هغې کې ستا ځای ایښی او د هغې ته روزانه تلاوت کوې، خو ټیک ته. خو که روزانه کې تلاوت ستا نه وي، روزانه ته خبرونه اورې
او روزانه ته باس کې، روزانه ته اخبار ګوره، او روزانه ته خوله وینځي، او روزانه ته شاور اخلي، او روزانه ته سپلای پالش کې، خو صرف تلاوت ته چې ته روزانه نه کې، نه ته زیاتې کې، روزانه کته تلاوت کې نو قرب الهي، ځکه چې قرآن څه شی دی د الله رسۍ ده، د دې یو سرستا سره دی او بل سره د الله سره دی. او بیا د هغې دپاره په آخري خبره چې تاسو ته کوم چې د قرب الهي چې کومې طریقې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښوولي دي، نو هغې کې یوه خبره دا ده چې د بخاري حدیث دی او ډیر مزیدار دی. دا بل دغه کو من عاد لي وليا فآذنته بالحرب. مون خدای ته نږدې کیږو نو د خدای سره خو جنگ به نه کوي، او چې جنگ کوي نو په جنگ کې خو ګوړې نه شي ویشلې، نو بیا به د خدای نه لرې. نو که ته د خدای سره د جنگ نه ځان بچ کوې نو د خدای په ولیانو پسې خبرې مه کوه. من عاد لي وليا، زما د ولی سره چې چا دشمني وکړه، زما چې په پارټۍ کې څوک نه دا زما دشمن دی، زه پسې لګیا نو دا زه چې کومې خبرې کوم کېدی شي د خدای دوسي بیا به څه کوې. نو زمونږ په عزیز ولی کې چې څوک نه دي نو هغه زما دشمن دی، نو زه په هغه پسې لګیم. خو که هغه هلته د خدای دوست وخېږي نو بیا به څه کوې. نو دې وجې نه زمونږ ډېر شی ملګري دي، نو دا اوس دا نوی سیاست چې راوتی نو په دې کې کنزل ډېر دي، نو مخالف ته به کنزل کوي. نو زموږ یو ډاکټر صاحب دی، نو زما عمر یې کانو چې هغه بوډا دی، نو ما ورته ټلیفون وکړم، یاره ما ورته دا حدیث وی چې ستا پوسټ چې دی هغه ټول صرف د کنزلو یا د مخالفې پارټۍ کنزلي. نو تا من عاد لي وليا، ستا سره څه ثبوت دی کېدی شي دا ته چې چاته کنزل کوې دا د خدای دوسي. نو فآذنته بالحرب، نو ما اعلان کړی چې د سره به زما جنګي، نو د خدای نه جنګ ته ګټلی شي. یاره دا خو دې ښه ووې. نو چې ته په چا پسې خبرې کوې نو لږ کنسیډر کړه چې دا به د خدای دوسي. نو که د خدای دوسي بیا به څه کوې، نو خو ستا بدي شي، کېدی شي چې د خدای خوښي. نو که هر سړی ته د خدای دوست وګڼې جو د هر چا به بیا خیال ساتې. نو ډېر شی خلق دی چې موږ ته هېڅ نه ښکاري او هغې غټ کار وکړي، او داسې خلق دی چې موږ ته ډېر ښه ښکاري هغه هېڅ کارونه کوي. نو زموږ یو ملګری موږ خو وایي چې موږ د دې بونیر نه چېرته وتې نه یو او چا وجلې نه یو، او دا ټول بونیریان لاړله او په دې کاټلن کې او په دې ثوابۍ کې هغې خلق سم خلق و، هغه یې قدر وکړو، هغه ورته خپل کورونه خوشي کړل. تا به مخکې نه وې سموال سړي سره دوستي مه کوه، تا به نه وې سموال سړی کور ته مه پرېږده، هغه سموالو ته یې ستا په کار رالل. او چې په سواتیانو سخته راله بونیریانو وې سواتیانو له څه مه ورکوئ، کوټې وله مه ورکوئ، او چې ته بیا لاړې بیا تعالی کوټه درکوله. د دې وجې نه دی چې ستا دغه چې دی که نه اسسټمنټ ستا اندازه غلطه کېدی شي. نو چې په چا پسې خبرې کوي چا ته کنزل کوي، نو دا سوچ وکړه چې که دا د خدای دوسي، نو خدای وایي چې زما سره جنګ ته تیار شم، د خدای سره چې جنګ کوي نو بیا خدای ته نه شي نږدې کېدی. نو راځئ چې اراده وکړو چې د خدای سره به جنګ نه کوو. د خدای سره جنګ دوه دي، یو سود کول دي په مالي معاملاتو کې، او یو په سوشل معاملاتو کې د خدای دوستانو پسې خبرې او کنزل کول دي. هغه یو کس زمونږ ملګری و، دا پریکټیکل بیا وشي. نو هغه زمونږ یو کشر و، نه اسلام آباد ته نو زمونږ یو بل مشر چې تعلیمي ادارې ډېر ښکلی مشر و، او سره ته نو په ټوله لار هغه کنزل کول. د اسلام آباد پورې ته ویله که د خپلې پارټۍ صفت کوه، د مخالف ته کنزلو ته تا ته څه میلاویږي. په هغه کورونا راغی، کورونا ته ډوټینګ نه شو چا چې کنزل کول، نو الله دې وبخښي، نو هغه چې وفات شو نو چاته چې کنزل کول هغه وله په پټه غسل ورکو، ځکه خلکو په نظر نه لګا پخوا اول اول چې کورونا د مړي به وشو نو خلک به ترې تښتېدو، بیا وروسته وایي چې ځای به خیر دی، ابه یله جامې وله وسېځئ دغه وله وسې ړومبۍ ورځې وې. نو ما یې ګوره دی چې چاته کنزل کول هغه وله امباو، او چا چې کنزل کول هغه وله جنازه کوله. بیا دا وین که د مې چېرې دی به خدای له اوس څه جواب ورکوي. او دې سړي ورته دې پرنسپل صاحب ورته ویلي چې د خپلې پارټۍ د لیډر صفت کوه، خو دې بل ته کنزلو ته خو پکې څه ضرورت نشته. خو هلکه چې کله د خدای د غاړې سړي خرابه شي نو هغه بیا په کنزل نه بغیر ګزاره نه کېږي، او هغه ټول کنزل کوي. نو زه چې دا خبره مخکې کو چې که خیر خدای ته د قرب د ساتلو دپاره لومبنی نیګیټیو سایډ چې به نیګیټ کوو، به ختمو، به ډیلیټ کوو، د خدای ولیانو ته سره به دشمني نه کوو، په هغو پسې به خبرې نه کوو. نمبر 1. نمبر 2، موږ خدای ته نږدې کېږو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته سټپ ښوولي دي، او دا حدیث ته بخاري دی، او بخاري چې دی دا د قرآن نه پس بهترین او معتمد کتاب دی. نو ورپسې وی ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیه. زما بنده تقرب، بیا راغی موږ وی چې قرب الهی، نو قرب الفاظ مونږ کتل، نو تقرب لفظ راغی، نو موږ د دې حدیث اهتمام وکړو. زما بنده ما ته صرف په فرض نږدې کېدی شي. یو سړی زکات نه ورکوي، ډېر ښه خیراتونه کوي، دی فرض نه کوي، دا لیونی دی. یو سړی حج له نه ځي او عمرې مسلسل کوي، ما ورته ته حج له ولې نه ځې، حج کې ګڼئ او ګراني، نو ستا د عمرې دا خو ته پیشاړې کې. لکه یو سړی سهار مانځله نه پاسي او بیا د ورځې ټول ورځ نفلونه کوي، نو د الله کېټاګري کې سټیټمنټ دی چې دا خبره ده چې ما ته نږدې کېږي نو فرض به مخکې کې.
نو فرض منځو، فرض زکاتو، فرض حج دا چې تا کړي نو دا نور سيزونه بیا خوان کوي. خو که ته جواری کې تسپیړ نه دا ته ټوکې کې پاسه ځکه چې تا خو فرض نه دی کړي. نو لمبنه خبره وراکو چې د فرایض اهتمام وکړو. په مونږ کې په چا باندې حج فرض دی هغه به حج لزو اگر که ګران دی کوار سدي خو چې ته په زمکه اخلي مسلسل او یاره نه هغه ته ملاسمه نشته، هغه ته ملاسمه نشته، مرګ په ناسه په مخې تراشي. دا تا ته چا ویلي چې ټول زمکه به تاخلي د بونیر دا ټول زمکه وستای نه کنو زما په خوا کې چې زمکه خرسيږي ازما سره چاپولای نو په ما باندې سچل کیږي. نو ډیر شي خلق دی چې هغه ته اوس کورونا شوی دا هارت اٹیک وته شوی چونکه زما اچ تاسو نزيات نه زما ملګری دي دا ټول پیژنم هارت اٹیک وته شوی دی هغه ته دغه لګولې شوی دي کارډیاک سرجریز شوی دي او هغه دارمان کوي هغه نه خو خزي کوي وی هاي هو مونږ حج نه کړي او اوس خو جوړ راځي یو خو ګران شو او یو خو دی وته ټیک نه دی. نو تا په خپل نه کو دیو جن حدیث کې وو چې 50 حج فرض شو او دوی چې بل کال به وکم بل کال به وکم ا 15 کال په تیر شو وای نه کو د خدای په محرومین کې د محروم ترجمه په پښتو کې سپیرو کا د په سپیرو کې خدای ولي کې. نو مخکې به فرض کو نو د فرض نه پس بیا نفلو د نفلو د زور ته بیا ګوره وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل ازما بنده چې ماته په نفلونو باندې نږدې کیږي حتی احبه دې لګي چې زه په مین شم. یو خو چې ته په خدای مینې یو چې خدای پتا مین شي د دینه غټ ټارګټ او د دینه غټ اچیومنت نشته چې خدای پتا مین شي. نو چې فرض کا خدای پتا مین شي نور د خدای نه سغواړي حتی احبه دا دومره کم خلق چې فرض وکي بیا زی وی لکان اکثر سنت نه کوي د دینه محرومه دي. 17 رکعات سنت 17 رکعات فرض دي او یو صوبه کې سنت دي. نو دی وی صرف فرض کو سنت نه کو نو جمعه په مانځ باندې لول خټول هفته مانځل نه راغله ار جمعه پورا چیرې شي کډ جوړ شي سکه وی لکان لاړ وای چې موږ ته مویل دي چې مړه سنت ته په ضرورت نشته نو ر دینه محروم شو. ولا يزال عبدي يتقرب النوافل مطلب ادر دین فرض د فرض علاوه شي د غیب خپل نمونه دي یو ته سنت وي یو ته سنت موقت وي بل ته سنت زواید وي هغه ته بل مستحب وي بیا وته نوافل وي خدا نمونه هغه د نوافل زیاتی ته وي. نو چې کم سړی د نفل اهتمام کوي انه سنت هم کوي او نفل هم کوي اشراق هم کوي او اوابین هم کوي او هغه د مازیګر د مانځنه مخکې سلور رکعات نفل هم کوي نو خدای وي زب په ماین شم. نو چې ماین شم نو سچل به سره کوم دا خبره ډیره مزدار دي. فاذا احببته نو کله چې زه په د ماین شم نو كنت سمعه الذي يسمع به بیا زره د غوګونه شم په ما اوري بیا د الهام کیږي بیا د ورای د ګن کپ پیجنی د خاصړي په خبرو باندې پويږي چې په دې خبرو کې لکه څه چللې. دا تاسو چې مخکې لګیلی واغه 10% والا څوک واغه ټول خلکونه چې پیسې را جمع کړي وي او دغه ډاټسنې بډه کې د پیسو تل اسلام آباد ته ډبل شاه هغه خلک خراب کړو چې دغه سمع نه و. نو زما یو دوه درې ملګري خراب کړو مې شکر دې ما به سمع او ما پس خو مې ټو شکرانه لل وی پتا پس نه شورات لې مې ستانه سوې زمونږ د خزو کالی وړي امولای سیب دی په ټول مولان پاګه کې انوالو ځکه چې به ډاټسنې بوله اول ته به سړی باندې څه خپه شو چې خدای پاک دا دې سکی دا ول سمع نه و. نو کوم خلکو چې د نوافل اهتمام کا خدای پاک دا غي په غوګونو کې دا صلاحیت پیدا کو چې ډبل شاه بیا نشو دوکه کوله. دا ول ډبل شاه دي کچې دا ډاکوان دي دیم خلق په دې دوکه بل ورځ په سلطان وز دغه سړی چې هغه خلک خزه وکړه او د خزه په دغه د سچې له بوته واده نه پس چې سړی زیږي تاسو وي هنیمون له بوته جو به اغوا کو خپړ لرو خو دې ته وي سمعه الذي چې ستا غوونه ته خدای په داسې صلاحیت درکې چې ته په پوښ چې ردا سړی ګن کپته وكنت بصره الذي او بیا بزداغه سترګې شم يبصر به دی په ما ګوري د په نظر دی چې په چا نظرو کې د خدای پاک دومره بصیرت ورکړي چې د 2 نمبر سړی پیژني په دنیا کې به څوک دوکه کولای هم نشي. یره وې دا د الله ولی دی هغه یو سړی ته مې تا په کې سو غټلې تحصیل کې ډېر خپل سړیو نوکرو هغه ماته وی مصیبت دا چې مې غټلې وې مې پکې مو ورکړې دا به وی کنه دا بس هغه دیو به غم بیا ورکولې به دا پکیم کېدا هغه بوله بیا لګي راوړي به خور نه کدا یو غټلې اته حرام او حلال ته پوس نه کړي چې دا ته هیروین وړي کڅ چل کې دور څنګه غټي. نو دا ولې دې سړی د نوافل اهتمام نو کړي چا چې د نوافل اهتمام کړي یبصرو بس ويده التي يبتش بها زبر د لاس شم چې سشي لګوتي وروړي د غټه لګوتي وروړي بس رکیږي الکوې د بلا بچي دي خو چې د راشي نور سټیک شي فریج ټیکی او پکې ټیکی او ای سی ټیکی او دا چې د په کوم ورځ نه جو ارشه ورانی دی په بازو کورونو کې د سي برکتی سړی چې غینو ارس ټیک روانه هغه هایله لاړه یا چرته لاړ نو کور ټول ورانی د سي خزم یا د سي سړی می
دا ولې د خدای امداد سره نه وای لکه دته مو هي د روغ سي خرابوي اخو چې ګوتې وروړي جو بجلی خرابه کړي ځکه سوچ هغه نه پیژني نو ويبتش الذي ذب په ما باندې کوي او اخیری چې دی ورجله التي يمشي به ګور الله د الفاظو ته ګوره دا حدیث قدسی دی زره د خپې شم دی چې چرته زینو د خیر کار به تزي او بیا په اخر کې وي وان سالني اعطينه چې څه غواړي زه به ول ورکوم د دې نه بل غټه چې ومنډ نشي ته څه غواړي خدای د لاغه درکوي اسړې سوال کوي ویره هغه سړی ماته یره د پلانې رضا که چې موږ لار راکې ځکه موږ ټول سیستم په دې دغه شوی دی باندې یره مې هغه رضا کول خو ګران دي خو خدای ته به سوال وکړو چې تاسو بل تنظیم وکړي او تاسو یقین وکړئ چې بل یو ډاکټر سره پړه کې دا واچوله وی چې زه د ازمکه ورکوم او دا تاسو لار شو دا غول لار شو نو و اذا سالني وان سالني اعطينه ولئن استعاذني که زمانه پناه غواړي چې خدای را دې غلې نه می ساتي پرون چې په مندرن کما غلې شوی دا او خدای را سیلاب نه می ساتي چې اسنه چې دغه نه د تاسو وای خور چې راوزی دانه اسنه چې دانه خور راوزی او د ارسره لوسی و ان استعاذني رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکله ډیره وریځ رااله اتوره تیار به شمخ چې وریځ راغلی او تیار شوی پکې زمونږ د انګلیش یو لیکچرر صاحب د مټي کالج هغه روان او هغه وور او هغه ارتاو شو پکې مړ شو شهید شو الله دې وبخي نو کله چې ته پناه غواړې استعاذني د دې مصیبتونو نه پناه غواړې لا اعيذنه کامل الفاظ زب ولا پناه ورکم زما ستاسو موري دا چې الله ډیر زور اور دی الله په موږ ډیر زیات مین دی موږ الله ته ډیر زیات محتاج یو دته د قرب مختلفه طریقې الله موږ ته خوولي چې د عبادتو په صورت کې دي هغه د سخاوت په صورت کې دي هغه د خلق سره د خصلوک په صورت کې دي او هغه ځان د ګنا نه د بچ کولو په صورت کې دي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين